ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله په مخلوقاتو کې درجې دي بعض مخلوق لا په بعض باندې اوچتواله او برتری ورکړی شوی ده ځمکه اسمان نام الله پیدا کړی دي نو بعض عالمان وی چې اسمان بهتر دی او بعض وی ځمکه بهتره ده اسمان زکه بهتر دی چې په دې کې د الله نافرمانی تر اوسه پورې نه ده شوې او نه کېږي او ښکلې پاکې فرشتې پکې اوسېږي او هر وخت د الله پاک ذکر کوي نو اسمان بهتر دی ګناه پکې نشته ځمکه په ځمکه باندې د ګناه کارونه کېږي نو دا دویم نمبر شوله او اسمان بهتر دی دی کې د ګناه کار نه کېږي او بعض علما وایي چې نه اسمان بهتر نه ځمکه بهتره ده ځکه چې دې باندې د تمام دنیا اتفاق دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په مخلوقاتو کې د ټولو نه اوچتې درجې والا دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه پیدا شوی دی په ځمکه وفات شوی دی او د مدینې منورې په ځمکه دفن شوی هم دی ځمکه افضل ذکر چې په دې ځمکه کې محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم بیا په دې ځمکو کې ځان له مرتبې او درجې دي نو د بیت الله ځمکه د ټولو ځمکو نه افضل ځمکه ده مکه مکرمه افضل ده ورپسې مدینه منوره افضل ده او په مدینه منوره کې چې په کومه ځمکه کومه خاوره باندې د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک لګېدلی دی دقه خاوره د عرش نه په درجه کې اوچته ده د تمام دنیا د ځمکو نه او د اسمانونو دقه ځمکه اوچته ده په کومه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګېدلی دی داسې وختونه دي نو دا وختونه هم دی که برکتي وختونه شته ځمکه اسمان چې الله پیدا کړو په دې کې گردش را پیدا شو نو د دې گردش نه د شپې او د ورځې نظام الله پاک جوړ کړ نو په کوم وخت چې ځمکه اسمان الله پیدا کړل نو هغه وخت کې 12 میاشتې مقرر کړلې او د 12 میاشتو ته کال وي دغه ذکر الله پاک په قرآن کې کړی چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله شمیر د میاشتو ان عدة الشهور بشک شمیر د میاشتو عند الله د الله په نسبانه 12 شهرا 12 میاشتې دي دا کم وقت نه یوم خلق السماوات والارض کم وقت نه چې ځمکه اسمان الله پیدا کړل هغه وخت نه 12 میاشتې مقرر کړې دي اوس د 12 میاشتو کې بعض میاشتو لا په بعض باندې درجه او فضیلت ورکړې دي
حج په عباداتو کې یو اهم عبادت دی چې دا مالی او بدني دواړه عبادت دی. څه عبادتونه داسې چې یوازې مال پکې لګي لکه زکات یا قربانی، دې کې صرف مال لګيږي. او څه عبادتونه داسې چې هغه کې یوازې بدن لګيږي لکه مونځ کې نو بدن دې لګي، روزه نیسي نو په بدن یې زور دی. او حج یو داسې عبادت دی چې په دې کې بدن او مال دواړه لګي. نو دا یو بهترین عمل دی. کم حاجی چې حج له لاړ شي نو د ده مخکې وروسته ټول ګناهونه الله پاک معاف کوي. د حج نه مخکې چې څومره ګناهونه یې کړي دي هغه ټول ورته الله پاک ور وبخي او معافي کړي. البته پردی حق رسول غواړي چې مالک ته رسېدلی نه وي د هغې معافي نه کېږي. نو حج بهترین عبادت څنګه چې اسلام قبل ول مخکینی ګناهونه معاف کوي، دغه شانته حج چې دی نو دا مخکینی ګناهونه معاف کوي. او په اخلاص باندې د الله د رضا لپاره چې حج وکړي شي نو دې حاجي صاحب ته الله پاک د 400 کسانو د شفاعت اختیار ورکوي. یو حاجي صاحب د 400 کسانو شفاعت کوي. بل روایت کې دي چې د 400 خاندانونو شفاعت کوي. نو د یو حاجي صاحب په شفاعت باندې 400 کسان یا 400 کورنۍ بخښل کېږي چې خپله د دې حاجي صاحب د الله په نزد څومره اوچته درجه وي. او دې پر مکه مکرمه کې د الله میلمه دی او هر کوربه غواړي چې میلمه مانه ښه خوشحاله شي، د میلمه د خوشحالولو انتظام کوي. نو الله پاک دې میلمه له دومره میلمستیا کوي چې دې دقلته دنیا غواړي او که آخرت غواړي هر څه ورکوي. او بیا چې کله دا میلمه کور ته لاړ شي، خپلې علاقې ته لاړ شي، نو د 20 ربیع الاول پورې بیا نورم خاطر شته. د یو حاجي صاحب دومره خاطر دی چې د 20 ربیع الاول پورې دی چې څه غواړي نو بیا مولا پوره کوي، هره دعا قبلیږي. نو دا کسر چې ته نو باسو د حج دا میاشت ذی الحجه، دا خو 8 9 10 11 12 تاریخ دی 15 ورځو کې حج وشو، 12 پورې. او د 12 نه پس تقریبا 13 ورځې د ذی الحجه کې پاتې دام ته کټ کنو، پسې 8 ورځې نورې 8 ورځې نورم کدی کما دعا کوي نو د دعا قبلېږي. نو دا حج یو بهترین عمل دی. د حج دپاره ورځې الله مقرر کړي دي. نو دا شوال، ذوالقعده، ذوالحجه میاشت ده. شوال د ورکوټي اختر میاشت، ذوالقعده ورپسې میاشت ده، او ذوالحجه د حج ده. نو د لرې لرې حاجیان به په شوال او ذوالقعده کې راتلل حج دپاره. عرب قبایل غیر چاپیره چې دي نو دوی کې د اغلا او ډاکه ډېره زیاته وه. د اسلام نه مخکې دوی به شوکې کولې، خلک به یې شوکول. خو دغه د جاهلیت د زمانې خلکو د حج د برکته شوال او ذوالقعده کې مسافر ته به څه نه وی، وی دا مسافر حج له راځي نو دوی مه چیرئ. نو د حج د برکت شوال او ذوالقعده کافرانو د دې میاشتو قدر کو، د دې احترام خیال به ساتو. او په ذوالحجه کې به حج وشو نو بیا به حاجیان واپس تلل، نو د محرم میاشت کې به واپس کېدل، نو بیا به هم ورته څه نه وي.
نو دا شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دا څلور واړه میاشتې د حج د وجې نه دا قابل احترام ګڼل شوي. مسلمانانم دا قابل احترام ګڼلې او کافرو او ناکاره خلکو هم د دې میاشتو احترام کړی دی، په دې کې غلا غلطي به نه کوله. او قرآن پاک هم دا څلور میاشتې قابل احترام ذکر کړي دي چې الله ځمکه اسمان پیدا کړ نو 12 میاشتې مقرر کړلې، منها 4 حرم، بیا په دې کې بعض څلور میاشتې دي حرم قابل احترام دي. نو په دغه قابل احترام میاشتو کې دا محرم چې دی نو دا هم یو قابل احترام میاشت ده. او د اسلامی کال لومړنۍ میاشت ده، د محرم نه اسلامی کال شروع کیږي. د اسلامی کال حساب کتاب کول فرض کفایي دي. فرض کفایي دا مطلب چې په علاقه کې یو قسم د دې میاشتو حساب کتاب کوي نو د ټولې علاقې د خلکو غاړه خلاصه ده، او که په علاقه کې یو قسم د حساب کتاب نه کوي نو دا ټول خلک به ګناهګار شي په دې باندې. حساب کتاب د دې میاشتو په کار دی، خو زمونږ عام مسلمانانو الله د دې نوم هم نه ورځي د اسلامي میاشتو. کله د عامو زمیندارو نه تپوس کوي چې د پګڼ او د چیتر او د مګر سویمه ده نو ښه پې پوهېږي. پګڼ چیتر دا پیژني. او عام تعلیم یافته خلکو نه چې تپوس کوي چې کومه میاشت نو دا جنوري فروری موله ښه ورځي، او د جنورو فرورو تاریخونه هر چاته یاد دي، او پګڼ چیتر زمیندارو ته یاد دي، خو اسلامي میاشت چاته هم نه ده یاده چې دا کومه میاشت او د دې سویم تاریخ دی نو دا چاته پته نه لګي. نو دا د مسلمانانو یو کمزوري ده او غفلت دی. کم از کم دا نمونه خو یاد کې محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، دا 12 میاشتې شوي. دا څلور دا نوم نه ورځي. د دوی په ځای دا ښځې لږې ګزاره کوي، هغوی ول خپل نومونه ایښي دي. ربیع الاول او ربیع الثاني ته لومبۍ خویندې وایي او ورپسې هغې ته وروستی خویندې وایي، خویندې نومونه یې ول ایښي دي. او زبرګه میاشت رجب ته زبرګه وایي، او شعبان چې نو هغې ته شوقدر وایي. دا وله د زنانو د ځانه نومونه ایښي دي. او کم از کم مسلمان له پکاري چې دا نوم یاد کړي. دا پګڼ چیتر دا د چا میاشتې دي؟ دا د هندوانو میاشتې دي. هندوان بکرماجید یو هندو، بکرماجید تقریبا 2000 کاله سره پاسه مخکې تیر شوی دی. هغه هندو دا حساب کتاب کړی د میاشتو، نو هغه بکرماجید هندو والا حساب کتاب اوس پورې پښتنو ته یاد دی. هغه ته بکرمی کال وایي، بکرمی کلندر. نو دغه د هندوانو حساب کتاب پرېږده، خپل د مسلمانانو حساب کتاب فرض کفایي دا محرم میاشت شروع شوله، د اسلامي کال لومبۍ میاشت. په دې کې بیا یو تاریخ د 10 عاشوره ورته وایي، عاشوره. نو د دې عاشورې په ورځ باندې ډېر د خوشحالۍ کارونه شوي دي. آدم علیه السلام چې پیدا شو دا د عاشورې ورځ وه. امتحان کې کامیاب شو دا د عاشورې ورځ وه. ټولو فرشتو ورته سجده وکړه، عاشوره وه. بیا جنت ته داخل که دا د عاشورې ورځ وه. او چې کله دنیا ته رالیږه دا بیا د عاشورې ورځ وه. 1500 د دنیا کلونه پکې تیر شو، 1500 کاله پس چې دنیا ته راته دا بیا د عاشورې ورځ وه. نو دا مخکینی کارونه خو د خوشحالۍ دي، خو دا د جنت چې بار راستنو دا هم د خوشحالۍ کار دی. په ظاهره خو داسې ښکاري چې آدم علیه السلام یې د جنت نه رابار کړ، نو دا خو خفه شو. جنت د خوشحالۍ دی او دی رابار کړ.
په ظاهره د خفقان کار ښکاري خو د خفقان نه دی د جنت یو آدم راوتلی دی او لکونه او کروڑونه او اربونه و بیا داخل شي که د جنت نه رایستی نو خو جنت کې بچی نه پیدا کېدل خو چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې بېشمېره مخلوق پیدا شو نو یو آدم علیه السلام او حوا بیبي دنیا ته راغلل او بیا چې دوی جنت ته ځي نو بېشمېره خلک به لاړ شي اوس د خوشحالۍ خبره شوله نو د آدم علیه السلام دنیا ته راتګ دا هم د خوشحالۍ خبره دا د عاشورې ورځ وه د نوح علیه السلام په زمانه کې طوفان راغی او دا ټوله دنیا غرقه شوله ډوبه شوله او صرف اتیا مسلمانان بچ شوي دي په کشتۍ کې د نوح علیه السلام سره ناست و دا ټوله دنیا ډوبه ده یو ځای کې اوچ ځای چېرته نشته دی غرونه ډوب شوي دي شپږ میاشتې کې په دې ځمکه هیڅ قسم شی پاتې نه شو حیوانات هم ټول اوبو کې ډوب شو انسانان هم ډوب شو او دا ونې بوټې په دې اوبو کې لاندې سخا شو ختم شو خراب شو او آخر طوفان چې قلار شو او د نوح علیه السلام کشتۍ په جودي غر کېناسته دقه ورځ د عاشورې وه بیا د دنیا بنیاد کېښودی شو دنیا روانه شوله او بیا دنیا چې شروع کېږي دا د عاشورې ورځ وه ابراهیم علیه السلام چې نمرودیانو په اور کې واچو او الله د اور نه بچ کو اور ورته ګل و ګلزار شو دقه ورځ هم د عاشورې وه موسی علیه السلام په دریاب پورې وته او فرعون سره د ملګرو ډوب شو نو موسی علیه السلام ته چې الله نجات ورکړو دا ورځ د عاشورې وه نو داسې ډېر کارونه د عاشورې په ورځ باندې شوي پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو نو د مدینې منورې خلکو په دې لس لپاره روژه نیسو چې موسی علیه السلام ته نجات ورکړی شو زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمایل موږ ډېر لایق یو چې د موسی علیه السلام په نجات موږ شکر ادا کړو موږ هم روژه ونیسو خو یهود سره مخالفت پکار دی یهود یوه ورځ روژه نیسي موږ به دوه ورځې روژې نیسو نهم تاریخ او لسم تاریخ د عاشورې نهم او لسم روژه دا مستحب ده چې روژه خلک ونیسي که نهم د چا نه پاتې شي نو لسم او یو لسم تاریخ باندې د روژه ونیسي د حکومت د اتوار د شپې نه میاشت ده خو دوی لږ ساعت پسې ویني او داسې نور خلک چې تیز نظر یې هغوی یې ترې نه مخکې ویني نو اتوار نه خالي یې که نو د خالي نه چې حساب وکړي نو خالي به اتمه شي او د اتوار ورځ به نهمه شي او د ګل ورځ به لسمه شي نو د اتوار او د ګل روژه د خلک ونیسي که اتوار چا نه پاتې شي نو ګل او نهه د روژه ونیسي اتوار ګل یا ګل نهه دا دوه روژې مستحب دي په دې لسم تاریخ باندې حدیث مبارک کې راځي چې په خپل اهل و عیال باندې خوراک سکاک کې فراخي وکړي نو راتلونکي ټول کال به په فراخۍ شي په لسم محرم باندې عام طور چې بنده کور ته کم خرچ خوراک را رسي د هغې نه به لږ زیات راوړي د خوراک سکاک انتظام به زیات وکړي نو چې څومره د خوراک سکاک ښکلي څیزونه دا د زیات کړو راتلونکي را روان کال به ټول همدقسې ښه فراخه در باندې تیر شي هېڅ قسم کمی به نه وي نو دا څیزونه چې لږ زیات کور ته راوړي نو خوړی خو یې په خپله نه شي که نه بیا نه یې شي خلاصولی ځکه ستا د اندازې نه به دا تا لږ زیات راوړي نو ستا واړه زاګر خو یې خوړی نه شي ټوله نو ګیر چاپېره ګاونډیان دي غریبانان دي نو هغې له به هم ورکې نو خیرات هم پکې وشو قصد او اراده نه مخکې نه د خیرات پکې وکړه چې خپل بال بچ له هم راوړم او دا نږدې ګاونډیان که غریب دی که مالدار دی هر چا که راولېږه ښکلي څیزونه
تیار کا پخپل مخرا پخپل بچو مخرا پا گوانڈیانو مخرا البته ستا خو به د سحر نه روجی کنه واړه زاګر خوراک وکي دا غوی کوجه ده او ستا به روجی نو ته ماښام خوراک سکا کولی وکي او داسې ګاونډیانو کوم چې کوم لوی کسان دي روجی ماښام روجه ماتې وله ورولېږه ګاونډیانو کرم ولېږه نو خپل خپلوان غریب مالدار ګاونډي غیر ګاونډي هر څوک چې وي په دقه ورځ هر بنده ډېر ښه فراخي په خپل بال بچو کې آینده کال را روان ټول کال کې به هیڅ قسم تکلیف درته نه وي ښه فراخي به وي د دې نه زیاتي نور رسمونه رواجونه دا پکې نشته دی محرم کې یو د کربلا واقعه پیښه شوې ده دا پکې وپوټې د غم ده چې د پیغمبر علیه السلام اهل بیت په دغه میدان کې شهیدان شوي دي اوس خلک وایي چې په محرم کې واده خي او په محرم کې واده خي د واده لپاره پابندي یو وخت کې هم نشته ګوره د مانځه لپاره مکروه وخت شته چې نور راخیږي او نور ډوبېږي نو دغه وخت مکروه دی لمونځ مه کوه د روجې لپاره مکروه وخت شته د اختر پر ورځ روجه مه نیسه مانځه له مکروه وخت شته روجې له مکروه وخت شته خو د نکاح او د واده دپاره مکروه وخت اډو شته نه کم وخت کې چې د زړه غواړي نو واده وکړه هیڅ پابندي نشته دی دا نه چې دا د اسانیانو میاشت ده او دا د عاشورې د دې کې نه کېږي بعضې خلک تپوس کوي چې دا خو خني په دې ورځ باندې واده په موبایل یو کس رانه تپوس وکړ وایي چې ته صحابه کرامو او تابعینو د یکم محرم نه لسم محرم پورې چا واده کړی دی مسئلې تپوس کوي چې د یکم محرم نه لسم محرم پورې صحابه کرامو نه واده ثابت دی میدان کربلا کې هغوی په خپله ودونه نه کړ د کربلا میدان کې یو خوا جنگ هم شروع او بل وخت اهل بیت ودونه هم پکې کړي دي خو د هغوی ودونه زموږ د ودونو په شانتې نه چې میاشت او دوه میاشتې مخکې نیټه کېده او ډنګه ډونګه پکې وکړه دغه شی پکې نه نکاحګانې شوي میدان کربلا کې او دغه صحابه کرام وکنه د پیغمبر علیه السلام بچو نو د پیغمبر علیه السلام بچو خو میدان کربلا کې نکاح کړو تاسو 14-15 کاله پس خپای چې واده نه کوو او بس تش د 10 ورځې به خپای ټنګ ټکور به نه کوي او ریډیو به هم داسې زبرګ شوي لوبه به نه وایي نعتونه به وایي خو چې یو لسم تاریخ شو نو هغه ټول مړي ترېنه ایر شو بیا ډنګه ډنګه شروع کړي لسم تاریخه پورې ریډیو پاکستان مسلمان شي او په یو لسم تاریخ ته بیا شیطان او ډم جوړ شي ټوله را ډنګه ډنګه کوي نه که په هغې مړو پسې خفه کېږي او ډنګ ډونګ نه کوې نو بیا یې مه کوه په یو لسم یې مه کوه او ته خفه نه یې ورپسې ستا پسې تا خپل رسم و رواج شروع کړی دی نو د ودونو پابندي نشته په دې میاشت کې هر وخت واده جایز دی محرم کې پابندي نشته دی نو دا میاشت او دا ورځ دا د برکتونو واله ده د نورو ورځو په نسبت په دې ورځ باندې چې عبادت کوې نو ثواب یې زیات دی دا لسم د عاشورې د محرم لسم تاریخ چې عاشوره ورته وایي په دې ورځ د نورو په نسبت باندې که نفل کې خاص نفل هم پکې نشي چې دونه رکعتونه وکړه دونه پکې قل هو ووایه څنګه چې د خوښه یې هغسې وکړه نفل وکړه تلاوت وکړه ذکر وکړه خیر خیرات وکړه د ځانه پابندي پکې مه لګوه نور ثوابونه یې ډېر زیات دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.